نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا اکثر ته نوجوانانو په مخ باندې ځواني والا دانې وي او زیات تر هغه ګرم خوراکونه کوي. خوراکونو د لاسه د هغې د مخ د دانو نه ډکي. د دې دپاره څه علاج دی چې هغه دانې بر وخت ختم شي؟ نو هغې دپاره یو علاج دا دی چې سحر مونځ او ماښام 5 وخته مونځونه خو به کوي خو دا سحر او دا ماښام ډېر زیات ضروري دی. په تکبیر اولا سره په جمع سره به دا مونځونه کوي او جمع فرض جمع نه بعد یا که فرض نه بعد نه وي، مثال په طور باندې ماښام سنت هم وي نو سنتو نه بعد دی دا دعا وي. انشاءالله الله تعالی په فضل و کرم سره 20 ورځو کې یا په 10 ورځو کې چې کومې دانې دي هغه به ختم شي. ما خپله هم دا ټرای کړې ده. کله زه چې 14-15 سال شومه نو ماله یو کس دا وظیفه ښودلې وه، زما مخ ټول د دانو نه ډک و. بیا الحمدلله اوس به تاسو ته ښکاري خیر اوس خو مې عمر زیات شو، خو اکثر دا چې د 14-15 سال په دور کې په سړي باندې دانې روخیږي نو دا آخر وخت پورې وي یا کم از کم 35-40 سال پورې په مخې داغونه وي او پته یې لګي چې په ده په مخ باندې دانې وي. نو هغې علاج څه دی؟ تقریبا 20-25 دن یا زیات نه زیات 30 دن کې به انشاءالله د ستاسو هغه کمې دانې دي د مخ والا چې یا د ځوانۍ د وجې نه وي یا د ګرم خوراکونو د لاسه په مخ باندې چې کمې دانې وي هغه به د ستاسو ختمې شوي د الله تعالی په فضل و کرم سره. د هغې علاج دا دی چې د سحر جمع نه بعد او د ماښام جمع نه بعد 3 ځل درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 ځل اول او 3 ځل آخر. منځ کې 11 ځل ام ابرمو امرا فإنا مبرمون. منځ کې 11 ځل به کوم وایي؟ ام ابرمو امرا فإنا مبرمون. اول او آخر 3 ځل درود شریف. الله تعالی په فضل و کرم سره چې دا تاسو 20 یا 25 یا زیات نه زیات 30 دن پورې دا وظیفه وکړه، خو شرط به دا وي چې د ماښام او د سحر مونځ به تکبیر اولا سره کوئ. انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره چې ستاسو د مخ کمې دانې دي او کم رونق خراب کړی دی او یا د ګرمۍ د لاسه کمې دانې دي، الله رب العزت په خپل فضل و کرم سره دا دانې لرې کړي.